السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن سبا هر یو کس دا غواړي چې په امیزون باندې خپل کاروبار شروع کړي او خپل ژوند بدل کړي، خو که بل طرف ته مونږ سوچ وکړو نو نن سبا په مارکیټ کې د امیزون کورسونه په دومره لوی بیو سره خرڅیږي چې یو عام کس د هغه د اغستلو هډوس نه لري، ولې چې امیزون د نن سبا ضرورت جوړ شوی دی او هغه خلک کامیاب دي چې په امیزون کې خپل کاروبارونه شروع کړي دي او زمونږ د وړاندې هغه په بلها شي پیسې ګټي. نو دوستانو د دې دپاره مونږ یو کوشش کړی دی چې ستاسو دپاره یو داسې کورس شروع کړو چې تاسو پری اپ کاسټ په دې کورس کې مکمل امیزون فری زده کړئ چې امیزون دیسیس په امیزون باندې کار په کومو طریقو سره کیږي، د امیزون اکاونټ رجسٹر کیږي څنګه او څنګه به مونږ خپل کاروبار په امیزون باندې شروع کوو. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د امیزون اف وی ای کورس چې کوم دی هغه په ډیر لوی بیو سره په مارکیټ کې خرڅیږي، نو زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ په ذهن کې زمونږ په نالج کې صحیح چې هغه تاسو سره پری اپ کاسټ د دې یوټیوب چینل په ترو باندې شریک کړو. نو دوستانو زه خپل ویډیو طرف ته او باقاعده د دې خپل کورس آغاز کوو. په نننۍ ویډیو کې به تیوریټیکلی مونږ دا پیژنو چې امیزون دیسیس په امیزون کې دننه کار په کومو طریقو سره کیږي، په دې کې دکان څنګه کولاویږي، پروډکټ څنګه خرڅیږي او بلها شی سیزونه چې کوم د امیزون ریلیټډ دي هغه به مونږ ایکسپلین کوو. دوستانو دا ستاسو دپاره ډیر اهم سیز دی، بنیادی سیزونه دي. که چېرې تاسو دا وپیژندل امید دی چې تاسو به مخې ته نور چې کوم پریکټیکلی کار دی هغه به ډیر په اسانۍ سره زده کړئ او ډیر په کم وخت کې به تاسو د امیزون په دنیا کې خپل قدم کېږدئ. د ټولو نه اول به اوس دا مونږ پیژنو چې امیزون سیسیز دی او دا د څه په بنیاد باندې کار کوي. دوستانو امیزون د ای کامرس په بنیاد سره کار کوي. د ای کامرس مطلب دا دی، ای مطلب زموږ سره دلته الکتریک، د کامرس مطلب لین دین، یعنی په ساده پښتو کې به درته زه ووایم چې د انټرنیټ د لارې اخیستل خرڅولو ته ای کامرس ویلی کیږي. دوستانو په دنیا کې دوه قسم مارکیټونه دي، فزیکل کم چې عام مارکیټونه یا بازارونه دي کم چې مونږ زو او سودا اخلو یا خرڅو، بل زمونږ سره د انټرنیټ د لارې یو سیز اخیستل او خرڅول چې هغه ته مونږ ای کامرس وایو. نو په دې ای کامرس کې د ټولو نه غټ مارکیټ زمونږ سره نن سبا امیزون دی. نور هم بلهاشه مارکیټونه دي خو د ټولو نه انټرسټډ او د ټولو نه ټرسټډ مارکیټ زمونږ سره نن سبا کې امیزون دی. دوستانو دلته زموږ هدف امیزون دی، راځئ چې امیزون وپیژنو. نو دوستانو د ټولو نه اول د امیزون په بازار یا په مارکیټ کې تاسو په درې قسمه باندې تجارت کولی شئ. په دې کې زموږ سره په اول نمبر راځي بی ټو بی، مطلب بیزنس ټو بیزنس. په دې کې به زموږ سره یو کاروباري په بل کاروباري باندې خپل سامان یا پراډکټ خرڅوي، یعنی مطلب یو بزنسمن به خپل سامان په بل بزنسمن باندې خرڅوي، دې ته ویل کېږي بی ټو بی، بیزنس ټو بیزنس. دویم نمبر طریقه کار زموږ سره داره بی ټو سی، بیزنس ټو کنزیومر. په دې قسمت تجارت کې به زموږ سره یو کاروباري په یو عام گاهک باندې خپل مال یا پروډکټ خرڅوي. مطلب دا چې یو بزنسمن به خپل سامانونه په یو عام گاهک باندې خرڅوي، څرنګه چې په عام مارکیټونو کې مونږ د یو دکاندار نه سیزونه اخلو، نو دې ته ویل کېږي بی ټو سی، بیزنس ټو کنزیومر. دریم نمبر زموږ سره دی سی ټو سی، د دې مطلب دا دی چې کنزیومر ټو کنزیومر. په دې قسمه تجارت کې به یو عام گاهک په بل یو عام گاهک باندې خپل سامان خرڅوي. لکه د مثال دپاره که فرض که زه په مارکیټ کې موبایل واخلم او د څه لږ وخت د استعمال نه بعد زه وغواړم چې زه دا موبایل خرڅوم او ځان له بل اخلم، نو دا سیکنډ هینډ موبایل به زه راواخلم او دا به زه په بل یو کس خرڅ کړم او زه به بیا دوباره لاړ شم مارکیټ ته ځان له به موبایل واخلم. نو په دې ځای کې زه هم کنزیومر یعنی ګاهک وم او دا کم موبایل چې ما په چا خرڅ کړو هغه هم ګاهکي دی. نو دې قسمه تجارت ته زموږ سره ویلی کېږي کنزیومر ټو کنزیومر. نو دوستانو دلته مونږ دا معلومه کړه چې مونږ د امیزون په مارکیټ کې په درې قسمه تجارت کولی شو. نو اوس د دغې تجارت دپاره زمونږ د یو اکاونټ ضرورت دی چې مونږ په امیزون کې خپل یو اکاونټ رجسټر کړو او د هغه اکاونټ د لارې مونږ خپل کاروبار شروع کړو. دوستانو دلته د اکاونټ مطلب د یو دکان، لکه څنګه چې تا په امیزون کې خپل اکاونټ رجسټر کو، مطلب دا چې تا په امیزون کې ځان له یو دکان کولاو کو. نو اوس دوستانو دلته زموږ سره دوه قسم اکاونټ رجسټریشن کیږي. اولنی چې زموږ سره کم دی هغه ته ویل کېږي بیزنس اکاونټ. دویم نمبر زموږ سره انډیویژوال اکاونټ دی. دلته دوستانو په ذهن کې یو بل سوال دا هم پیدا کیږي
چې بزنس اکاونټ څه سیز دی، انډیویژوال اکاونټ څه سیز دی. بل دا چې په بزنس اکاونټ کې مال اکاونټ جوړول پکار دي یا په انډیویژوال اکاونټ کې مال اکاونټ جوړول پکار دي. آیا زما سره پیسې دي نو زه په بزنس اکاونټ کې خپل اکاونټ جوړ کم کنه په انډیویژوال کې زه خپل اکاونټ جوړ کم؟ نو د دې سوالونو د جوابونو لپاره به مونږ دا دواړه ایکسپلین کړو. د ټولو نه اول ایکسپلین کوو بزنس اکاونټ. دوستانو کله چې تاسو بزنس اکاونټ جوړ کړئ نو په بزنس اکاونټ کې به تاسو هر یو میاشت $39.99 چې کم دی هغه به امیزون ته ورکوئ. دې مطلب دا دی لکه څنګه چې ته په عام یو بازار کې ځان دپاره یو دکان په کرایې ونیسې او هر میاشت ته د هغه کرایې ادا کړې. که ستا کار کیږي یا نه کیږي خو ته هغه کرایې ادا کړې. نو دلته د بزنس اکاونټ مطلب هم د هغې کرایې د دکان شان دی چې که ستا کار کیږي یا نه کیږي خو امیزون به ستانه $39.99 چې کم دی نو دا به درنه د میاشتې کټ کوي. اوس په بزنس اکاونټ کې پتا باندې څه لیمټ یعنی حد نشته چې ته څومره سامانونه اخلي یا خرڅې یعنی ان لیمیټډ دلته ته سیزونه اغستلی او خرڅولی شي. څومره هم ستا بزنس کاروبار کیږي دا به ان لیمیټډ وي. په دې کې پتا باندې څه لیمټ نشته چې د دې لیمټ پورې ته خرڅولی یا اخیستلی شي بلکې ان لیمیټډ ته اغستلی او خرڅولی شي. بل دا چې دلته هر یو سیز فیسیلیټیز موجود دی یعنی تا ته به هر یو سیز د پاره سهولت موجود دی او دا یو ډیر ایڈوانس اکاونټ دی. په دې اکاونټ کې به تا ته د هر سیز په باره کې انفارمیشن بالکل کلیر کټ ملاویږي. که د سهولیاتو خبره هم مونږ وکړو نو په بزنس اکاونټ کې به تا ته بهترین سهولیات فراهم کیږي. دویم نمبر چې زموږ سره کوم اکاونټ دی هغه انډیویژوال اکاونټ یعنی شخصي اکاونټ دی. دوستانو که د دې د کرایې یعنی د فیس مونږ خبره وکړو نو دا زیرو دی خو په دې کې ته ان لیمیټډ سیزونه اخیستی او خرڅولی نشي. په دې کې مطلب د 40 پورې سیزونه ته خرڅولی شي او په دې کې چې ته یو سیز یعنی یو پروډکټ خرڅ کړي نو د هغه په سر به ته $1 امیزون ته ورکړي. باقي که ته په میاشتو په انډیویژوال اکاونټ کې څه سیز خرڅ نه کړي نو امیزون ستانه د دې فیس نه اخلي بلکې دا بالکل فری اف کاسټ دی. دلته یو اهمه وجه دا هم ده چې دلته به ته محدود سیزونه خرڅې یعنی د 40 نه زیات سیزونه ته نشي خرڅولی. بل دا که دلته د سهولیاتو خبره مونږ وکړو نو د بزنس اکاونټ شان په انډیویژوال اکاونټ کې سهولیات مونږ ته نه ملاویږي. خو اهمه خبره دلته دا ده چې که فرض که ستا کاروبار نه کیږي نو امیزون ستانه د میاشتې فیس چې کم دی هغه نه چارج کوي. نو اوس دا دلته تاسو باندې ډیفینډډ ده که تاسو ماهانه $39.99 فیس ادا کولی شئ نو ستاسو دپاره بزنس اکاونټ بهترین دی او په دې کې تاسو ان لیمیټډ سیزونه اخیستی او خرڅولی شئ. که فرض که ستاسو سره دومره پیسې نه وي نو تاسو خپل انډیویژوال اکاونټ جوړولی شئ. په دې اکاونټ کې به امیزون ستاسو نه ماهانه چې کومې پیسې دي هغه نه اخلي بلکې د یو پروډکټ په سر به ستاسو نه $1 اخلي. نو اوس دوستانو که تاسو په امیزون باندې خپل اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو د دې اکاونټ د رجسټر کولو دپاره ستاسو سره کوم ډاکومنټس پکار دي چې د هغه په وجه باندې تاسو یا بزنس اکاونټ جوړ کړئ یا انډیویژوال اکاونټ جوړ کړئ. زه دوستانو دا ایکسپلین کوو. د ټولو نه اول به موږ ایکسپلین کوو چې د انډیویژوال اکاونټ دپاره ستاسو سره کم ډاکومنټس پکار دي. نو دوستانو د ټولو نه اول خو ستاسو سره یو ایمیل آی ډي پکار ده مطلب کوم چې زموږ سره عام یو جیمیل چې کوم آی ډي ده دا پکار ده خو په دې ځای کې زموږ سره هغه ایمیل آی ډي پکار ده چې کومه فریش وي او د دې سره چې دا محفوظ وي او د دې آی ډي چې څومره اختیارات وي چې هغه زموږ په لاس کې وي. داسې نه وي چې دا آی ډي 2 یا 3 ځې په ډیوایسو کې کولاو وي. بل زموږ سره دی فون نمبر. نو دوستانو دې ځای کې یو خبره یاد وساتئ چې دلته به هم یو فریش نمبر پکار وي مطلب دا چې مخکې تاسو په دې باندې د امیزون د آی ډي جوړولو کوشش نه کړئ یا د مخکې نه په دې باندې امیزون آی ډي یا اکاونټ رجسټر نه وي. دې سره چې په کم سیم کارت باندې تاسو دا آی ډي رجسټر کوئ نو دا خبره یاد وساتئ چې دا نمبر په خپل اوریجنل شیپ کې پکار دی مطلب که دا ټیلینار وي نو دا د ټیلینار په شیپ کې پکار وي. داسې سیمانو باندې نه رجسټر کیږي چې ټیلینار وي او تا جیست کې بدل کړی وي یا زونګ وي او تا هغه یو فون ته ټرانسفر کړی وي نو په داسې قسمه سیم کارډو باندې دا اکاونټ نه رجسټر کیږي. دریم نمبر زموږ سره نیشنل آی ډي کارت. دوستانو نیشنل آی ډي کارت زموږ چې کوم عام شناختی کارت یا پاسپورت
یا که تاسو په بهر ملکونو کې او د هغه ملکونو تاسو ته کوم نېشنلټي یا کوم کارت ملاو شوی نو په هغه باندې هم تاسو دا اکاونټ رجسٹر کولای شئ. اوس دلته څلورم نمبر زموږ سره دی چارج میتھډ. دوستانو د چارج میتھډ مطلب دا دی چې تاسو سره یو بینک اکاونټ وي، اے ټي ایم کارت وي یا در سره یو کریډټ کارت وي. د دې مطلب دا دی چې کته په امیزون باندې انډیویډوال اکاونټ جوړ کی نو چې ته یو پروډکټ خرڅ کی نو امیزون به د دغه پروډکټ په بدله کې چې کم $1 دی نو هغه به ستا د دې اکاونټ نه اتوماتیک کټ. که فرض که ستا سره دا قسمه نه در سره بینک اکاونټ وي نه در سره اے ټي ایم کارت یا کریډټ کارت وي نو بیا ستاسو اکاونټ نه رجسٹر کیږي. نو د دې لپاره ستاسو سره د یو بینک اکاونټ ډیر لازمي دی. پنځم نمبر زموږ سره دی ډیپوزټ میتھډ. دوستانو ډیپوزټ میتھډ مطلب دا دی چې ستاسو سره یو بل اکاونټ هم موجود وي. لکه څنګه چې تاسو یو پروډکټ واخلئ نو د هغه پیسې به تاسو د خپل دې اکاونټ نه ټرانسفر کوئ یا تاسو خپل یو پروډکټ خرڅ کړئ نو د هغه پروډکټ پیسې به تاسو دې اکاونټ ته راځي. په دې ځای کې د پیپال یا د بل قسم اکاونټ جوړولو ضرورت راځي تاسو ته او په دې ځای کې به تاسو سره دا هم ډیر لازمي. شپږم نمبر زموږ سره دی ټیکس انفارمیشن. دوستانو د ټیکس انفارمیشن مطلب NTN چې کوم نمبر دی هغه به تاسو نه غواړي. نو په دې ځای کې اوس ټیکس انفارمیشن یا NTN نمبر څه شی دی. نو په انډیویډوال اکاونټ کې چې کله مونږ NTN نمبر فیل کوو نو دا یو عام زموږ د کارت چې دا کم نمبر دی نو دا زموږ NTN نمبر دی. په دې باندې به مونږ خپل ټیکس انفارمیشن فیل کوو. اوس زه دوستانو بیزنس اکاونټ طرف ته. نو په بیزنس اکاونټ کې هم د ټولو نه اول د یو ایمیل آی ډی ضرورت دی چې کومه پریش وي څنګه چې تاسو ته ما مخکې ووي. دویم نمبر د یو فون نمبر ضرورت دی هغه هم چې پریش وي څنګه چې په انډیویډوال کې تاسو ته ما واضحه کړه. د یو نیشنل آی ډي کارت ضرورت دی لکه څنګه چې تاسو یو قومي شناختی کارت دی. څلورم نمبر زموږ سره چارج میتھډ دی دوستانو چې د یو بینک اکاونټ کریډټ کارت یا اے ټي ایم کارت دلته ډیر زیات ضروری دی. لکه څنګه چې دوستانو د میاشتې کم فیس دی $39.99 چې کم دی نو د چارج په میتھډ کې به تاسو نه ماهانه امیزون کټ کوي. د دې لپاره پنځم نمبر چې کوم ډیپوزټ میتھډ دی یعنی بل یو اکاونټ چې په هغه باندې تاسو یو سیز اخلئ پیسې لګئ یا تاسو یو سیز خرڅ کړئ او تاسو ته پیسې راځي نو دغه ته ویل کېږي ډیپوزټ میتھډ او د دې لپاره هم تاسو سره د یو بل اکاونټ ضرورت دی. نو دا اکاونټ هم ډیر لازمي دی. اوس شپږم نمبر چې کوم طریقه کار دی کوم چې ټیکس انفارمیشن دی نو هغه د انډیویډوال نه مختلف دی. دوستانو دلته به تاسو د خپل آی ډي کارت نمبر NTN په ځای باندې نشئ ورکولی بلکې تاسو به دلته د ټیکس چې کوم انفارمیشن ډاکومنټس دي هغه به جوړوئ او تاسو د کم ټیکس انفارمیشن په ډاکومنټس کې چې تاسو کم NTN نمبر دی نو هغه به دلته تاسو فیل کوئ. د دې نه بعد وم نمبر به تاسو نه دا بزنس ډاکومنټس غواړي. لکه مطلب ته به د بزنس لپاره ډاکومنټس جوړې چې یاره زه په امیزون کې خپل دکان یا خپل پروډکټ خرڅول یا اخیستل غواړم نو د دې لپاره به ته په عام روټین کې چې ته څنګه د بزنس لپاره ډاکومنټس جوړې همدغسې به ته ډاکومنټس جوړ کړي د PDF یا د تصویر په شکل کې به ته ورولېږي نو ستا اکاونټ به رجسټر شي. نو دوستانو په دې ځای کې مونږ زده کړو د بزنس اکاونټ او انډیویډوال اکاونټ د جوړولو پوره طریقه کار چې د هغې لپاره د کم ډاکومنټس ضرورت وي. اوس دوستانو د اکاونټ جوړېدو نه بعد به په دې اکاونټ کې مونږ کوم سامانونه خرڅولی شو یعنی امیزون مونږ ته د کومو سامانونو خرڅولو اجازت راکوي. نو په دې کې د ټولو نه اولنی سیز چې کوم دی هغه دی پرایویټ لیبل. دوستانو په پرایویټ لیبل کې مونږ د چا پروډکټ خرڅولی شو په پرایویټ لیبل باندې یعنی مطلب دا چې د چا فیکټرۍ ته مونږ لاړ شو او هلته هغه یو خپل پروډکټ تیاروي نو د هغه سره مونږ دا ډیل کولی شو چې دا پروډکټ ته مال تیار کا خو په دې پروډکټ چې کوم لیبل دی نو دا لیبل به په زما د کمپنۍ یا به په زما د مرضۍ لیبل لګي او ستاسو د دواړو ډیل وشي او تا ته اجازتنامه درکړی شي نو د هغه نه بعد دغه پروډکټ ته په خپل لیبل یا پرایویټ لیبل سره خرڅولی شي. خو نن سبا دا ډیره مشکله ده چې څوک تاله خپل پروډکټ درکړي او ته په خپل لیبل باندې خرڅ کړي. د دې سره په پرایویټ لیبل کې ته خپل پروډکټ لانچ کولی شي یعنی ستا چې څومره هم پروډکټ دي نو دا ته په خپل یو لیبل باندې په خپل یو لوګو باندې او په خپل یو ډیزاین شکل کې ته خرڅولی شي او خپل پروډکټ چې دی نو د دې بهترین لانچینګ کولی شي.
دویم نمبر چې زموږ سره کوم طریقه کار دی هغه دی اول سیل. دوستانو په دې طریقه کار کې به مونږ د یوې مشهوري کمپنۍ سره یو ډیل وکړو یا به د یو برند د یو مالک سره مونږ دا ډیل وکړو چې ستا سیز په ټوله دنیا کې مشهور دی او زه غواړم چې ستا سره ډیل وکم یعنی ستا د دې پروډکټ نه څه پروډکټ واخلم او په خپل دکان کې خرڅ کړم. نو هلته به ته د هغه پروډکټ یا د هغه کمپنۍ سره ډیل وکړي هغه به تا ته فکس یو ریټ هم درکړي او د ریټ سره سره به تاله اجازتنامه هم درکړي او د هغه نه بعد به ته دغه پروډکټ راوړي او په خپل دکان یا په خپل شاپ کې خرڅولی شي. نو په دې قسمه کاروبار کې به ته د بلې کمپنۍ یا د بل کس سامانونه چې کم دي نو په خپل ګاهک باندې خرڅولی شي او په دې کې هم تا ته ډیره ښه ګټه کیږي. دوستانو دریم نمبر زموږ سره دی ډراپ شیپینګ. په دې کې به ستاسو په دکان کې هیڅ هم نه وي بلکې دلته به تاسو په تش لاس باندې ګټه کوئ. مطلب دا چې دلته به تاسو د هر یو مارکیټ نه د یو پروډکټ تصویر راواخلئ او په خپل دکان یعنی په خپل اکاونټ به هغه ولګوئ. بیا چې یو ګاهک راشي او ستا سره ډیل وشو نو که فرض که د دې سیز اوریجنل قیمت 15 روپۍ وي او دلته تا په خپل دکان کې د دې سیز تصویر لګولی او تا پې ریټ لګولی 10 روپۍ نو هغه به ولګي او تا ته به ووایي چې دا سیز ما ته راولېږه او 10 روپۍ به تا ته سینډ کړي. د دې نه بعد به هغه تا ته خپل ایډریس تر ولېږي. د دې نه بعد به ته څه چل وکړي چې لاړ به شي اوریجنل چې کوم اکاونټ نه تا تصویر راچوت کړی هلته به دا سیز ته واخلي او تا ته چې ستا ګاهک کوم ایډریس را لیږلی او هغه ایډریس به ته هلته ولېږي نو دلته تا پیمنټ هم وکړو او د هغه ایډریس ته هم ولېږو نو هغه ته به پروډکټ لاړ شي کومې 15 روپۍ چې تا ایکسټرا اخیستې وي هغه به تا ته پاتې شي. نو مطلب دا چې پروډکټ دې هم بل خرڅ کو او ګټه درته مو شوه. نو دې قسمه سیز ته ویلی کېږي ډراپ شیپینګ او عام روټین کې دې ته مونږ وایو کمیشن او زما چې څومره خیال دی نو دا حلال کاروبار نه دی. خیر تاسو دې باندې خپل ریسرچ هم کولی شئ. نو اوس دوستانو دلته ستا په اکاونټ یعنی ستا په دکان کې چې کم سامانونه دي نو که فرض که یو کس راشي او ستا نه سامان واخلي نو دا سامان به ته خپل ګاهک ته څنګه رسې یا ته پروډکټ اخلي نو دا پروډکټ به ستا دکان ته څنګه در رسي. د لپاره په امیزون کې دوه غټ یو اهمې لارې دي. یوې ته زموږ سره ویلی کېږي فولفیلمنټ بای مرچنټ یعنی FBM. دویم نمبر طریقه چې زموږ سره ده نو هغه د فولفیلمنټ بای امیزون. اوس دوستانو FBM یعنی فولفیلمنټ بای مرچنټ چې کوم دی دلته که ستا نه ګاهک ستا پروډکټ واخلي نو دې ګاهک ته به پروډکټ رسول ستا ذمواري یعنی دغه پروډکټ پیکینګ او دغه پروډکټ به هغه ایډریس ته رسې کوم ایډریس چې ستا ګاهک ته درکړی دی دا ټوله ذمواري به ستای. د دې دپاره به ته ویرهاوس ته ځې په ویرهاوس کې به هغه پروډکټ راخلي هغه پروډکټ به بیا ته پیک کې او د پیکینګ نه بعد به دا ته هغه لوکیشن ته رسې. دې سره سره که ته یو پروډکټ واخلي نو هغه پروډکټ به ته په خپله ذموارۍ سره راوړې او په خپل ویرهاوس کې د امیزون چې کوم ویرهاوس دی په هغه کې به خوندي کې. دویم نمبر چې زموږ سره دا کومه لاره ده FBA. نو د FBA چې کوم ده نو دا نن سبا په های لیول کې ده او نن سبا هر یو کس چې کوم دی نو په FBA باندې کار کوي. شاهد انور چې کوم دی نو هغه هم په فولفیلمنټ بای امیزون باندې کار کوي. په دې ځای کې مطلب دا چې ستا به صرف پروډکټ اغستل او خرڅولی باقي چې څومره هم کار دی یعنی ګاهک ته سامان رسول یا چې ته څومره سامان واخلي دا ویرهاوس ته رسول دا به د امیزون وي. نو نن سبا چې څومره هم په امیزون باندې خلک کاروبار کوي نو هغه په فولفیلمنټ بای امیزون په FBA باندې کوي او زموږ ټارګیټ هم FBA دی. نو اوس دوستانو په امیزون باندې تا ته د کم قسم پروډکټ خرڅولو اجازت شته او کم قسم پروډکټ داسې دي چې د هغه به ته اجازت اخلي یا تا ته اجازت نشته. دوستانو دلته د زموږ سره دوه قسمه کیټګریانې دي. اولنۍ کیټګري زموږ سره د نان ګیټډ کیټګري. دوستانو په دې قسمه کیټګرۍ کې به ته دلته هر قسمه سیز خرڅولی شي او دلته به هر یو سیز ته بغیر اجازته خرڅولی شي او دا هغه سیزونه دي د کوم چې مونږ ته عموما څه نقصان مونږ ته نه رارسي. لکه مطلب یو پروډکټ دی لکه بوټان شو موبایل شو الکترونیک ډیوایس شو یا داسې نور سیزونه شو خو چې په ظاهر باندې عموما د هغه سیزونو نه زمونږ ژوند ته خطره نه دا سیزونه په نان ګیټډ کیټګرۍ کې راځي او دا بغیر اجازته مونږه خرڅولی او اغستلی شو. دویم نمبر چې زموږ سره کومه کیټګري ده هغه ته وایي ګیټډ کیټګري. په دې کیټګرۍ کې به مونږه
د امیزون نه د څه سامان د خرڅولو دپاره اجازت اخلو او دا اجازت هر سړي ته میلاویدل دا هم ډیر ګران نه بلکې امپاسیبل خبره ده او امیزون د داسې قسمه سیزونو اجازت ورکول یعنی دا بیخي یو امپاسیبل خبره ده. په دې کې ځینې دوايانې داسې دي چې هغه د انسان دپاره ډیر زیاتې خطرناکې دي لکه مطلب ډرګز یا نور داسې سیزونه چې د هغه نومونه زه نشم اخیستلی نو هغه سیزونو ته ګیټډ کیټګري وایي او دا قسمه سیزونه ته د امیزون د اجازت نه بغیر نشي خرڅولی او امیزون د داسې قسمه سیزونو اجازت ورکولی هم نشي او که څوک د دې نه اجازت غواړي نو انتهایی په مشکل سره اجازت هغه ته میلاویږي. نو په دې وجه باندې چې څومره هم نقصاندې سیزونه دي نو هغه په ګیټډ کیټګري کې دي او هغه سیزونه مونږ نه اخیستی شو او نه یې خرڅولی شو. نو دوستانو دلته موږ د امیزون په باره کې چې څومره هم بنیادي او تیوریټیکل سیزونه هغه ایکسپلین کړو او دوستانو د امیزون د کورس د ټولو نه اهم چپټر دا دی چې تیوریټیکلی ته امیزون وپیژنې چې امیزون کم قسم سیز دی او په کومو اصولو باندې کار کوي په دې کې اخیستل څنګه کیږي خرڅول څنګه کیږي. انشاءالله د دې نه مخې ته به موږ پریکټیکل کار شروع کوو چې پریکټیکل یو سیز به موږ اخلو څنګه خرڅو به څنګه او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې موږ به په امیزون باندې خپل اکاونټ څنګه رجسټر کوو. نو دوستانو تیوریټیکل سیزونه دي که ستاسو په ذهن کې دا نوي ناست نو بار بار تاسو ویډیو کتلی شئ ځکه چې ستاسو دپاره دا ډیر زیات لازمي دي. د دې نه بعد به انشاءالله مونږ پریکټیکلی کار شروع کوو. پریکټیکل به مونږ د امیزون اکاونټ رجسټر کوو او د هغه نه بعد به مونږ پراډکټ اخلو څنګه خرڅو څنګه دا ټولې طریقې به بیا تاسو ته مونږ پریکټیکل ښایو. خو دا تیوریټیکل چې کوم سیزونه دي دا دلته یو ځل بیا زه وایم چې دا سیزونه وګورئ چې په دې سیزونو باندې تاسو پوهه شوئ نو یقین وکړئ چې مخې ته تاسو بیا په خپله باندې هم ډیل هم کولی شئ او اکاونټ جوړولی هم شئ او مخې ته چې ستاسو کوم سفر دی نو دا بیا ستاسو دپاره ډیر اسانېدی شي. نو دوستانو دا اوس زمونږ کوشش او هیله چې تاسو ته هم در ورسوله. نو دوستانو که ویډیو په تاسو ښه لګېدلي ویډیو لایک کړئ او د نورو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې کورس نه فایدې واخلي. نو انشاءالله میلاویږو په بله ویډیو کې. د الله په امان.